بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ دلته د برټانیې مشران د جمعیت علماء اسلام رحیم خان د عوامي نیشنل پارټۍ له طرفه نبی ګل د پیپل پارټۍ له طرفه نه ضیاءالدین او سره دا نور ټول ملګري موږ زلیخیل وزیر او د اوتاني قوم ته دا پیغام ورکو د میډیا په تر باندې د فیسبوک په تر باندې چې دوی د خپل منځ سوله وکړي. دوی د اوتاني او د وزیر قوم ډېر جاني او مالی نقصانونه وسوه. موږ به حیثیت یو پښتون برټاني قوم دوی ته دا خواست کوم چې دوی د مهرباني وکړي چې دا سوله دې په خپل منځ وکړي. که تر جمعرات پورې دوی منځ دا غیر چې کوم په دې جنګ شامل نه دي، هغه وزیر دي، هغه د اوتاني دي، دوی د خیر جوړ کړي. که چېرته دوی یا حکومت په دې خبره چې خیر نشي جوړولی، نو جمعرات پورې موږ برټاني قوم له طرفه ټیم ده چې کومه مهمن روان دي شاجي ګل او ورسره محسن د وړه ورسره نور مشران ورسره نور قومونه هغه به دلته په جنډول یوځای کېږي او موږ برټانیې قوم به د دغو قومو د دغو مشرانو ملاتړ کوو. موږ به پاس وردرومو وزیر او د اوتانو ترمنځ چې کومه ستونزه روانه ده هغه به موږ انشاءالله د خیر کوشش کوو او خیر به جوړوو، امن به راولو. د هرې خبرې چې کومه حل ده هغه امن ده. نو موږ دا پیغام ورکوو چې برای کرام امن ډېر ښه شی ده او دا قومونه د دواړه په امن طرف ته راشي او دا خبرې د یو او د نورو قومو د مشرانو او کشرانو وار وي او په هغې باندې د عمل وکړي. انشاءالله امید لرو چې دوی به موږ په دې خبرو او د مشرانو په خبرو باندې دوی عمل کوي او انشاءالله د دوی منځ به موږ دا خیر جوړوو. نو زه خپل میک رحیم ته ورکوم چې هغه هم په دې حواله سره خپلې څه خبرې ته وکړي. رحیم صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. چې څرنګه نبی ګل صاحب خبره وکړه دغه کلیر وکړه چې لکه کومه نورو شاجي ګل یا محسن د وړه عبدالله ننګیال چې کوم ډیډلاین دوی ته ورکړی ده جمعرات پورې په هغې هم موږ متفق یو. که چېرته تر هغې پورې دو خپل منځ دا مسله حل نه کړه یا ټیم یې نه کړی ور، اول خو موږ خواست کوو انتظامیه ته د نورو قومو مشرانو ته چې دو کومه علاقې خلک دي چې هغه تر جمعراته پورې دو یو لی عمل جوړ کړي، فیصلې طرف ته یا ټیم طرف ته که نه چې کومه د نورو مشرانو یو ډیډلاین ورکړی ده تر جمعراته پورې هغې سره به انشاءالله موږ قوم برټانیې بشانه ورسره درومو او انشاءالله موږ به ټول برټانیې چې کوم کسان روان دي عبدالله ننګیال، محسن د وړ او شاجي ګل دو هغې سره به موږ قوم برټانیې جنډولی شي. انشاءالله برپوره شرکت ورسره کوو او انشاءالله په وړاندې به ورسره ځو. موږ به دا کوشش دي چې د موږ قومو د موږ قبایلو د موږ عزیزانو تر منځ یو صلح وسي، یو د جنګ بندي وسي، نو دا به ډېره بهتره وي. او زه نورې خبرې نه کوم، موږ ته نور مشران ناست دي. زه دا خپل میک ضیاءالدین صاحب ته حواله کوم چې هغه څه خبرې وکړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. څرنګه چې نبی ګل او رحیم ورور خبرې وکړې چې اول خو موږ د اوتاني قبایل ته او زلیخیل ته دا خواست کوو چې دوی د خپله مسله افهام و تفهیم سره حل کړي. بل موږ ډېره غندنه کوو د ګورنمنټ او د ګورنمنټ دغه ادارو نه چې دوی یو ډېر غټه مسله یوې میاشتې 2 میاشتې لګیا ده خو دوی اوسه پورې خپل ګورنمنټ ریټ په دغه علاقې ونه کړی. خو بیا هم چې دوی نه وکړی نو چې کم قبایلي سیسټم و او کم غده چې بیا نور قومونه ورځي انشاءالله چې کم نن محسن داوړ او عبدالله ننګیال چې کومه خبره کړې ده چې جمعې باندې به جنډولی باندې د ټولو قومو غږ کېږي او دغه ځینې به یو لښکر چې دغو قومو ته ورسي چې دوی منشي ډزبندي وکړي او دوی افهام و تفهیم ته راولي. نو موږ ټول برټانیې او د جنډوله خلک به انشاءالله د شانه به شانه وي او دغ سره مکمل حمایت کوو.